د دې کهانی پهله پټ تاسو نه کتلې پهله پټ وګورئ دا کهانی به تاسو په سمجھ کې راشي دا لومړی دیالک ته وایي چې تو محل ته دننه ورشه هلته به د سونې ګوړه ولاړې او په دې ټیم کې به نوکران هم ودوي هلته به د ګوړې دوه زینونه پراته وي یو به زوړ د چمړې وي او بل به ښایسته د سونې وي او ته به په غلطۍ باندې هم سونې زین ته لاس نه ورچې او ته به د خاموشۍ سره د چمړې زین راوالې او هغه به په ګوړې وتړې او ګوړې ته به وخیژې او د دې محل نه به سیده راوځې په غلطۍ سره به هم د سونې زین ته ته لاس نه ورچې دا لومړی دی په ځان له پاسه کښېنې او دقې محل ته راولي او ورته وایي چې ته په دې ټایم کې دننه محل ته ورشه ټول چوکیداران به اوده پراته وي زما خبره یاد وساته په دې کې غلطي ونه کړې راجکمار چې کله محل ته راشي چې دی وګوري ټول چوکیداران واقعي په دغه ټایم اوده وي دی د خاموشۍ سره سیده دغه محل ته دننه ورشي چې رده نظر شي د لرې نه په سونې ګوړه باندې نو دا واقعي ډیره ښایسته د سونې ګوړه وي د دې ګوړې ته وګوري او ډیر زیات خوشحاله شي دی چې وګوري د دغه ګوړې سره خوا کې د چمړې یو زوړ زین پروت وي خو دا راجکمار وي د خپل عادت نه مجبوره وي دله دا زوړ زین مزه نه ورکوي نو د ده د سوړې په زین باندې نظر شي چې یاره د سونې دا زین د سونې ګوړې سره ډیر ښایسته دی راشه ته پې هم دغه د سونې زین وتړه دی هغه غلطي وکړي چې د کمې غلطۍ نه دی د لومړي منیکلی وي او څنګه چې دی د سونې زین راواخلي او په دې ګوړه باندې کلکول شروع کړي نو دا ګوړه ډېرې زیاتې چغې شروع کړي د دې چغو د وجې په ده باندې د محل چې کوم چوکیداران ودوي هغه ټول راپاسي او دا راجکمار راونسي او دې سیده بوزي باچا ته ټوله قصه د نوکران وکړي چې د دغسې ستا د سونې ګوړه پټوله باچا د ده خلاف حکم وکړي چې د ده نه سر لرکوي ولې چې رده د معافي څه ذریعه نشتي ته زما د سونې ګوړه آخر څنګه همت وکړو چې دا یې پټوله دې باچا ته ډېر منت زارې وکړي چې باچا صاحب څه بله لار راوباسه باچا ورته وایي ټیک ته په پلانکي محل کې یو سونې محل دی د هغې ډېره ښایسته راجکماري ده ته هغه راجکماري ما له راوله د سونې دا ګوړه به زه تاله په توپک کې انعام درکمه د ده سره خو بله لاره نه وي د ځان د بچ کولو جو دی دقې شرط ته اقرار وکړي چې ټیک ته زه به تاله دقه راجکماري راولم باچا ورته وویل چې ته دقې سونې محل ته ورشه اوس د ده سره غم شي چې د سونې محل کوم ځای کې وګورم دی چې راشي ده ته دا لومړی بیا میلاو شي لومړي ده ته ووایي چې ګوره راجکماره تا ته خو ما پیله ووایي چې تو خاموشۍ سره د سونې ګوړه راواخله او له دغه ځای نه وځه خو تا زما خبره ونه منله که تا زما منل وه په دې نوي مصیبت کې ورته نه وی ګیر شوی دی وایي چې اوس څه وکړمه زما خو په سمجھ کې څه نه راځي او د سونې محل ته تله دي او باچا رانه سر به لرکې که سونې محل ته لا نړم لومړي ورته ووایي چې ته مه پریشانه کېږه داسې یو د سونې محل دی هغې ته به زه تا بوځم د هغې راجکماري ماښامي کې تالاب ته لامبلو له راځي چې دا څنګه راوځي ته به دا د لاسه کلکه ونسې دا راجکماري به تا سره په خپله تلو ته تیاره شي خو یو غلطي ونه کړې چې دا به وایي چې زه خپل مور پلار نه اجازت اخلم خو ته به دې له اجازت نه ورکوې که چېرې ته اجازت ورکو نو دا به لاړه شي او خپل محل کې به ټول خلک په تا خبر کړي او بیا به توره دې ځای نه ځان ونه باسې ورې دا خبره په دې باندې ښه په کلکه عمل وکړه دا لومړی دی راولي او اخکې محل ته خواته چې کوم د سونې محل وي په کم کې دا ښایسته شهزادي وي په خپل ځان باندې د پاسه د راجکمار کېنولی وي او دی د دې محل ته خواته یو ځای کې کوز کړي ده ته ووایي چې دې ځای کې به ته د ماښامه پورې د راجکمارۍ انتظار کوې دی د یوې ونې خواته پټ ناستي چې ماښام شي راجکماري د محل نه راوځي دی همت وکړي او د راجکماري د لاس نه ونیسي نو راجکماري ورسره هم تیاره شي د تلو دپاره دا ورته ووایي چې زه تا سره ځمه خو زما یو شرط دی چې زه خپل مور پلار نه اجازت راواخلم دی ورته ووایي که ته هر څه وکړې خو زه تا نه پرېږدمه ولې که ته ما پرېښودې ته به دوباره ما پسې نه راځې دا ډېره ښایسته راجکماري وي دا راجکماري دې ته ډېر ضد وکړي او په ژړا شي ورته نو دی چې ردې په سترګو کې دا اوښکې ویني د ده نه هم برداشت نه شي چې دومره ښایسته راجکماري په ژړا شوه او دی مجبوره شي دی ورته ووایي چې زه ټیک ته ته د خپل مور پلار نه اجازت راواخله خو ایسارېږې به ډېره نه او فوراً به ته د محل نه راوځې دا تی په خوشحالۍ ورته ووایي چې ټیک ته زه به اوس ستا پسې ډېره زر راشم دا چې محل ته دننه لاړه شي نو دا خپل پلار ته ووایي د ده پلار نوکران راولېږي او دا لک راونیسي
ده ته ووایه چې تا داسې یو غټه سنګینه غلطي وکړه چې ستا د بچ کېدو یو چانس هم نشته دی. دې باچا ته بیا په ژړا فریاد شروع شي چې باچا څه لاره وباسه او ما نه سر مه وهه، ما نه غلطي وشوه، زه ستا دپاره څه کار کولی شم. باچا ورته وویل چې ما څه حکم کړلی دا خو زه واپس نشم اخیستی، خو زما د محل خواته یو غر دی چې د دې غر د وجې زموږ د محل چې کوم رونق دی هغه ټول خراب شوی دی، خو ته به په 8 ورځو کې دغه چې کوم غر دی دا به ته د دغه ځای نه لرې، دا ځمکه به اوارې، نو د هغې په شرط باندې به زه تا پرېږدم او د راجکماري واده به هم زه ستا سره وکړم، او که چېرې تا دا محل نه مخامخ د غر لر نه کو نو په 8مه ورځ به ستا نه موږ ماسخوتن دې ځای کې سر وخو. دا لږ خو ده سره بله لاره نه وي، دی ورته ووایي چې ټیک ته زه به دا غر تر 8 ورځې کې کنمه. ده له یو بیلچه ورکړي، دی چې دې غر ته وګورئ دا ډېر زیات غټ غر وي، او دی تندي له پړک ورکړي چې دا یو بیلچه ده او زه به په 8 ورځو کې آخر دا غر څنګه ختمومه. په دې ټینشن کې خو دی دا کار شروع کړي، دی ډېر زیات ستړی شي په پیل ورځ او د غر نه هسې معمولي ځای وکني، ولې چې غر کنل خو څه ګپ نه دی. دی ډېر پریشانه وي. په 8مه ورځ تېره شوي، 8مه ورځ وي، دی د ونې خواته خفه ناست وي، د ده د خپې سره د لومړي لکۍ ولګېده چې نظر شي لومړي راغی. لومړي ورته چې ما ته پته ده چې تا سره سبانۍ اخرنۍ ورځ ده، زما خو اراده نه وه ستا د مدد کولو، خو څه وکړم مجبوره یمه ستا مدد په زه وکړمه، خو ته زما خبره نه منې، د هغې د وجې ته په هر مصیبت کې پساویږې، خو خیر دا کار وستا زه وکړم، ته پاسه ته وده شه ارام وکړه، او دا چې ته سهار راځې دا غر به ما ختم کړی. ده سره بله لاره نه وي، دی دې لومړي ته ووایي چې اوس ته هر څه وی، زه به ستا په هرې خبره باندې عمل کوم، ولې چې زما سبانۍ ورځ ده، زما نه به باچا سر لرګي، خو هسې به م دا نننۍ شپه په ارام خو خوب وکړم. دی د لومړي خبره ومني او لومړي ته ووایي چې اوس ته پوه شه او دغه غر پوه شه. هسې دا لومړي څه جادوګر غوندې وي، دې ته د هرې خبرې پته لګي چې د لرې نه د دې 2 ورځو په دې هلک باندې نظر و چې دا هلک څه کوي، خو خیر دی پاسي چې راشه سبانۍ ورځ ده، دا سر به رانه هسې مو ښه ښکلی خوب وکړه. خو دی چې سهار راپاسي چې وګوري د غر نه ډېر ښایسته محل د لومړي جوړ کړی وي، دی چې دا ویني ډېر زیات خوشحاله شي، او بل طرف ته چې باچا دا محل ویني نو د باچا ځان له د خوشحالۍ نه ټیکانه نه وي، نو خپل د وعدې مطابق د دغې شهزاده سره د خپل لور واده وکړي او په خوشحالۍ په دې محل کې سم ناچ ګانې جوړې کړي او د دې هلک سره خپله لور دې واده کړي، او ده ته ووایي چې ته اوس د دې محل نه ښه په خوشحالۍ تللی شې. دی د شهزادې سره ډېر خوشحاله د دغې محل نه روان شي. په لاره کې ده ته دا لومړی بیا میلاو شي، ده ته ووایي چې تا سره شهزادې ډېره ښایسته ښکارېږي، خو اوس د دې شهزادې سره تا له د سونې ګوړه هم پکار ده او د سونې چنچڼه دله هم پکار ده، ولې چې د هغې نه بغیر تو ادوره وي تا سره خوند نه کوي، نو دې د وجې به موږ اوس د سونې ګوړه او د سونې چنچڼه هم واپس حاصلوو. دا هلک ورته ووایي چې د سونې ګوړه او د سونې چنچڼه به موږ څنګه اخلو، زه خو پخپله د حق باچا د شرط مطابق دا جنۍ زه هغه له بوځمه او چې دا هغه ته په حواله کړم. دا لومړی ورته ووایي چې دا اوس ستا ښځه ده، دا د باچا ښځه نه ده، خو زما په خبره عمل وکړه، موږ به د سونې ګوړه د حق باچا نه راواخلو. ده ته ووایي چې ته محل ته لاړ شه او باچا ته ووایه چې تا له ما شهزادي راوسته، باچا به تاله د سونې ګوړه راکړي، ته په ټولو نه اجازت راواخله، خو په آخره کې د راجکماري خواته راشه او راجکماري د لاس نه ونیسه او ځان سره ګوړې ته وخېژوه. دا د سونې ګوړه ده، د دې په رفتار کې یوه ګوړه هم نشتي، دا په ټولو ګوړو کې تیزه ده چې ده تا پسې راځي نو تا به نیمه لاره وهلې. دې طریقې سره تو راجکماري د ځان سره د دغې محل نه راوتښتوه. د هغې نه بعد به بیا زه تا ته طریقه ښیم چې د سونې چنچڼه به څنګه حاصلوو. دی هم دقسې وکړي او دا راځي چې د دې نه مخې ته به زه بیا تا ته لاره ښیمه چې موږ به څنګه طریقې سره د سونې چنچڼه حاصلوو. څه چې تا ته ما ووایي ته هم دقسې وکړه، دا شهزادي او دا ګوړه دواړه حاصله کړه. دی هم دغه طریقه وکړي چې کومه طریقه درته د لومړۍ ښوولې وي، او دی ښه ښایسته راشي. دی باچا ته ووایي چې ما تاله ستا د وعدې مطابق شهزادي راوسته او ته دا واخله او د سونې ګوړه ماله چې د سونې ګوړه دله ورکړي، نو دی هم دغې طریقې سره دا شهزادي د ځان سره راوتښتوي. ځنګل کې دته لومړی ناسته وي چې
چې لومړی درته ووایي چې شاباش د دې نه بعد اوس د سونې چنچڼې نمبر دی چې موږ به سونې چنچڼه هم حاصلوو. خو ته به د دغې باچا محل ته لاړ شې نو هغه ته به ووایې چې ما تاله د سونې ګوړه راوسته. باچا به دا دی چې ګوړه را خو ته به ورته چې نه مخکې زما په لاس کې چنچڼه کېده. چې باچا څنګه ستا په لاس کې د سونې چنچڼې پنجره درکړي نو ته به له دغه ځای نه شت وهې او وبه تښتې ولې چې دا باچا بیا تا نشي راټینګولی او شهزادي به تا سره ناسته وي په ګوړه باندې. دې طریقې سره به تاسو د دې باچا نه دا چنچڼه هم د سونې واخلئ او د سونې ګوړه به هم تا سره شي او بل طرف ته د سره شهزادي شي. نو په دې طریقه به تاسو له دې ځای نه وځئ او په ځنګل کې به زه ستا انتظار کومه. تاسو به اخوا دېخوا نه ځئ. ملګرو که تاسو د دې ویډیو پهله پارټ نه یې کتلی هغه وګورئ دا به ستاسو په سمجھ کې راشي. که ویډیو د باندې خلک لیدلي دا ویډیو لایک دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ او بیل آیکان هم آن کړئ چې د دې دریم پارټ تاسو ته په ټایم باندې میلاو شي. د ویډیو کتلو ستاسو ډیره مننه.